بسم الله الرحمن الرحیم. نو نن سبق کې میروال د مخارج په باره شي ده. څه شي په باره شي ده؟ مخارج په باره شي ده. مخارج شي اولنۍ څه شي ده؟ د جوف دهن وته وایي. د خولې خالي حصہ وته وایي. پوه شئ؟ نو هغې ول کوم حروف دي؟ درې دي. الف، واو او یا. پوه شئ؟ هغه نه بعده بیا د حلق ول دي. مری چې وته وایي. څه وته وایي؟ مری وته وایي. نو هغه ول څه شی دي؟ یو اقصا حلق ده، یو وسطا ده او یو ادنا ده. نو اقصا حلق نه کوم حروف ادا کېږي؟ حمزه او ها. یعنې د حلق اخري حصې نه کوم حروف ادا کېږي؟ او ها. او د لمر نه کوم ادا کېږي؟ عین او ها. او د اخرنۍ حصې نه کوم ادا کېږي؟ غین او خا. غین او خا. هغه نه بعد بیا سره ده ژبه ده. څه ده؟ ژبه ده. لسان وته وایي. پوه شئ؟ نو هغې ور ډېر حروف دي، 18 حروف دي تقریبا. پوه شئ؟ نو یو یې اقصا لسان، نو اخري حصې نه هغې نه کوم ټکي ادا کېږي؟ او بیا هغه نه بعده د ژبې یو طرف نه دواړه طرفونه دي که نه د ژبې وال، نو هغې سره سره ادا کېږي غاد. غاد. هغه نه بعده د ژبې لمنځ نه جیم، شین، یا. هغه نه بعده د ژبې سر باندې کوم ادا کېږي؟ لام، نون، را. هغه نه بعده بیا د بالکل د ژبې سر او د ثنایا اولیا په چې کوم حروف به ادا کېږي هغه نه، نو هغه نه څه شی ده؟ تا، دال، طا، ظا، ذال، ثا. هغه نه بعده بیا صاد، سین، زا. دا دې څه شي ورشول؟ دا دې لسان ژبې ورشول. هغه نه بعده بیا صفتان دواړو شونډو ته وایي. پوه شئ؟ نو هغه نه بعده اولنۍ ثنایا علیا او د اخري چې کوم شونډې والا حصه ده، نو په هغې باندې فا ادا کېږي. څه ادا کېږي؟ فا. هغه نه بعده بیا دواړه شونډې دي، نو چې کله بیا شونډې بیا دوه قسمه باندې دي. یو سره به دا شونډې ګول کوې، نو هغې نه بیا څه شی رسي؟ واو. څه شی ونه رسي؟ واو. هغه نه بعده بیا چې کومې شونډې سره ملاو کېږي، چې کومې شونډې سره ملاو کېږي، نو